تاسو ناظرین څومره چې رونوال مینوال چې کم دین او تاسو پروګرام ګوري اول خو د روزي ډیر مبارکبادي او بل د اختر نمخ کې د اختر مبارکباد ګوري چې نن د عدالت ګټه ده، نن د تور کوډ ګټه ده، نن د قلم ګټه ده، نن په پاکستان کې د آئین ګټه ده. نن هغه ټول خلکو ته دا میسج میلاو شو چې د شپې په تور تیاره کې نه د نور پرانا کې بول د پاکستان فیصله کیږي او هغه فیصله به د پاکستان عوام کوي او د ووټ په طاقت باندې به کوي او فیصله به سکی. زما په خیال چې د هر چا ته پته ده ان شاء الله چې د ټولو په زړه کې نن د عمران خان د مینې ډیو بلاره ان شاء الله. ځوان کول ته دا وایم چې چرم چې کم دین تاسو د حق خبرې نه مروستو کېږي. د پاکستان زموږ وطن دی، د دینه به تختونه دا به ټیکو څوک چې دا ورانی هغه به د قانون په طاقت باندې د قانون په دایره کې دن راولو. څنګه چې نن دا کو وکلان ولاړ، دا کو سوشل میډیا الکان جنکه نه ولاړ، دا چې د پاکستان حق پرست نه ولاړ، د خلکو وکلا صحافي برادری سیول سوسایټي عوام د ججانو صاحبانو له طاقت ورکو. هغه ته د پته ولګیدا چې موږ یوازې نه یو په دې وطن کې روره غالب اکثریت 22 یا 22 یا 30 کروڑ یو مونږه په هغه کې اکثریتي 95% مسلمانان او پاکستانیان د زیدي چې په دې وطن کې هر د انصاف نظام غواړي. دا د فوج د پاره مخه ده، دا د پولیس د پاره مخه ده، دا د سیول بیوروکراسي د سیاستدان د پاره مخه ده. هر سړی به خپل کار کوي، څوک به د بل په ایرنا کې دنه نه نوزي. سر که حکومت اوس د دې فیصلې نه مرسته شونه بیا به تاسو له عمل سوي توهین عدالت سزا د سیاست نه بار کېدل آئین ته چې کوم خلک مخامخ ودرېږي نو سیلاب ته چې مخامخ ودرېږي خو سیلاب به جوړي کنه. آئین او قانون ته چې کوم خلک مخامخ ولاړ دي نن وګوره دغه انجام سره ګورئ دا کومه فیصله چې راغله دی یو بیک ګراوند د اول کې د معاملات چې کومه د ټول الیکشن کمیشن کې و هغوی فیصله وکړه چې 8 اکتوبر باندې به دا الیکشن چې کوم دی کېږي هغه نه پاس دا معاملات چې کومه د الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته راغله. سپریم کورټ یې باندې هیرینګ وکړلو او سپریم کورټ چې مختلف بینچز وو هغو نه ځنه ججان چې کوم دی ووتلو، ځنو انکار وکړلو، خو آخر دا 3 رکنی بینچ چې کوم دی د چیف جسټس په سربراهي کې هغوی دا فیصله نن وکړه او سپریم کورټ چې کوم دی هغه د الیکشن کمیشن چې کومه فیصله وه د انتخابات ډیلی کول ولا هغه یې کلدم کړله او الیکشن سپریم کورټ چې کوم دی هغوی الیکشن کمیشن ته دا تاکید وکړلو، دا هدایت یې وکړلو چې تاسو چې کم الیکشن د هغه 32 اپریل په بجای اوس 14 مئی باندې کوي، ځکه چې 13 دن ډیلی چې کوم راغله نو دا به ورسته 14 دن 2 هفتې نورې ورکړلې خو 14 مئی باندې به اوس الیکشن کېږي. دا د سپریم کورټ حکم دی، 3 رکنی بینچ والا حکم دی او الیکشن کمیشن ته دا هدایت هم ورکړلو چې کوم معاونت تاسو ته پکار دی حکومت طرف نه، حکومت به تاسو ته معاونت درکوي، خو حکومت تاسو ته دوباره معاونت نه کړو دی نو الیکشن کمیشن چې کوم دغه د سپریم کورټ ته راشي او سپریم کورټ به دې باندې بیا کاروایي کوي. یو بله خبره لازمي چې کوم هغه تاسو سامعین ته پکار دی چې هغې باندې هغه وکړي دې باره کې حکومت چې کوم دی پارلیمنٹ چې کوم دی هغه اوس قانون سازي هم کوي او حکومت دا فیصله کړې ده چې د 3 رکنی بینچ چې کوم دی دای فیصله چې کومه ده هغه د حکومت ته قابل قبول نه ده.